دام دا اورېدو خبرې نه دي، دا د لیدو درته وای. اغي زما د لاس او خپه داسې ونیو، ما لاس وردنه نه کو، چې وردنه نه مې کو، په دې مخ مې ورته لاس والو، کفن مې وکتو، پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانہ تیره وه، او دا مړی داسې پروتو، تا به ریخم څه شی بالکل لاسونه، سینا، مخ، پوزه، لاس مې په خو والو، کفن داسې، تا به اوس د بجاج د دکان نه راوړې، داسې پکې پیږي. په دغه دیره دیو ځای نمازیګر تلمه، زما کور رامداس کې و، دلې به مې چې جمعې مونځ کو نو د دې دیرې په لاره به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړی رایستو، اته ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته یې مه کوئ هلکه وی نه، یو ساعت زم ودرېدم تماشې ته، ما ته دا سودایي چې ودرېدم، خو چې ړومبی خښته را لرې کا، دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه کړه، او په خدای باور وکړئ چې داسې اوازونه کول لکه د هلیکاپټر چی. بس ټول سړی بیهوشه شو، او مام چې هغه منډه ونیوه نو پر انداز کې مې ساه واغسته، او بیا زر ورپسې خښتې ولګولې. عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته، هر شی شته، جنت هم شته او جهنم هم شته، جنت هم شته. زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام، مړی راژوندي کول، ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل، مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل، دا معجزه و د عیسی علیه السلام. یو مړی باندې تیر شنو، هغه आवाज کول، وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام راژوندي کوي، څه تکلیف دی درته؟ صاحب په سخت عذاب کې. نو مور مور ته څه چغې وهې؟ وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی وم، ما به چې وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې، نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو، نو سم ډېر تکلیف کېم که چېرته مور راته قربان اوازو. مور ډېر زورور شی. د دې قوم د بدو ورځو یو لویه وجه دام ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمانه، د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه. قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه کې، اف قدر بنه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي، او دعا به ورته څکه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو، ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ، د ټول علماء دیوبند صدر، هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند، دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکارش ونه مانی ردی وینا ورازا لاهور ته بوتله ده شاهي مسجد ته
مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دي هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خر ټټوان سپی بیشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم وی غبراو شو وی بیا راته په مخ چلاس راخونو بیا بني ادم راته ښکاري وی ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه مانم راځه لاہور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرېد نو بیا زما په دې مخلاص راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چاني په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب کی نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې او یا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه هر سړی بېایمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي نه اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړی ده هغې نه به ځان ساتي هغې له به نږدې نه ورځي وخت به فضول نه تیری زمونږ اوقات ټول فضول دي ټول
ټول ورځ بکواس ته فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجده لګوا چې خدای ته خپويږي زه نه پوي. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردي مال دی په ذمہ پاتې شو، عمر له تباہ شو او عمر له غرق شو. نن پردي مال مونږ ته ټیپر نخ کوي. پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشي چې پستر ګوي درته وخه په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیگی څوک د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خړلې پاورې دو نه وایم چې پستر ګوي درته وخه. نو د مرګ نرستو هغه توره سوړه کې به کېڅ پلار بنئی، رور بنئی، مور بنئی، عزیز بنئی، تربور بنئی، دوست بنئی. څوک به در سره چې ستا په سر به سوالو جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګې نه ده دا پیدا سیونی سیرای کاږي بیا پیدا سرا کاږي بیا پیدا سي د وخت د کوپ پشان داسه شی جوړ کی بیا چم راوړي شین چم هغه پکې دی بیا په سیرا واچي بیا سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري بیا لګیای د الکان پیدا سي لاس وای خوایای را خوایای ها خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې میں نم کا په هر زمان کې. درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي. اول سوال په وکي چې من ربک ستا رب سوکو نو دړه نه بوټوته من ربک ستا رب سوکو دا ورته وي ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آی ها زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی خدای. تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی. نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تبه ها ها لا ادري والله کفر. من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر. وای به مونږ ته پته و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی
حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اوري دي کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نور کولاو دی برا پاسی د مازیګر ټیم بای چې منځ کوم ملائکه ورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان د ود کې دو دړم بش پیدناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیالو دا مړی به ورته وی ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه غیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نو زمکه به پیروچته شي نو دا پختای به په یو بل کې نه نباسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي. دا سه ټک به ورکوي چې د داډو کې به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کند جوړش. الله دې امان راکړي. نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق و حال بی کنا چې چا په ژوند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي داغه د سنت او خیال ساتلې وي داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي